په څومره پیسو کې زکات فرض کیږي؟ یو ورور سوال کړی د کور په سامان کې زکات شته او که نشته دی، لکه آیا په ګاډو کې زکات شته دی؟ یو ورور وایي چې ما یو کس ته د 3 کالو لپاره قرض ورکړی، نو زه به زکات کله ورکوم؟ یا د سونې زکات مفتي صاحب راته وایي څو تولونه شروع کیږي، یو سړی څومره سونه ولري بیا به هغه زکات ورکوي. که یو کس د دکان مطلب دکان کې سامان لري، آیا د دکاندار به هم زکات ورکوي که نه به ورکوي؟ السلام علیکم قدرمن، نن راغلی یو جامع ذکریه ته چې کوم په تپیو کې مقیاس لري. مفتي صاحب موږ سره د نه به سوال جواب کړو، د زکات مسایل دې موږ سره اوسره. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډیر بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو، نن راغلی یو مفتي منیر رحمان صاحب دامت برکاتو مالیه، چونکې دی چې دی په جامع ذکریه مدرسې کې چې دی دلته استاد هم دی، مدرس دی، قابل قدر دی. نو دنه مو ډیره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړی دی. دنه د زکات مسایلو تپوسونه کوو. بعضې دوستانو موږ نه چې دی په میسیجو کې مسنجر باندې جوابونه رستولي چې دی مسایلو په باره کې تپوسونه وکړه. بار ملکي مو ملګري دي، نو مفتي صاحب نه به چې دی تپوسونه کوو، موږ سره اوسئ دوستانو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. تاسو ډیره مننه، شکریه چې تاسو د مفتي مخدر الدین شاه صاحب دامن برکاتو من عالیه هغه شاخ په کوهاټ کې جامع ذکریه تپي هغه ته راغلی. مفتي صاحب که دا راته وایي په څومره پیسو کې زکات فرض کیږي؟ زکات خو خپل کوم مقدار نصاب ده، هغه 52.5 یعنی 52.5 توله چندي ده. نو هغه چې وخت سره د تولې کوم ریټ ته، نو هغه چې 52.5 ته زره ویر کې هغه چې څومره پیسې راشي، څومره قیمت شي، نو هغومره هغې کې زکات ادا کېږي، زکات وجیبېږي. مثلا نن سبا تقریبا 1,36,500 روپۍ چا سره وي، بغیر د ضرورت نه هغه باندې کال تیر شوي وي، نو د باندې زکات شته ده. ډېر ښه. بل یو ورور سوال کړی د کور په سامان کې زکات شته او که نشته دی؟ لکه یو سړي سره کور کې سامان موجود دی، استعمالوي او بعضې نه استعمالوي، دې کې زکات سړي باندې واجبېږي؟ کور استعمال خو که داسې اشیا وي، هغه داسې سامان وي چې هغه د په ضرورت کې رسي، کال کې اندر تقریبا د رخلي، نو هغو کې خو بیا زکات نشته ده. او که داسې سامان یې پروت ده چې هغه کال ورمنې تیر شي او د هېڅ قسم ضرورت کې نه رسي، نو هغه یقینا سره بیا زکات کې استعمالولی شي. حتی تر دې پورې چې بعض کتابونو لیکلي دي چې داسې جوړې چې هغه ته کال کې استعمال کې را نشي، نو هغه به هم زکات کې حسابوي. یعنې ځینې خلک د 10 جوړې 12 جوړې جامې لري، نو هغه چې ته کال کې نشي استعمالولی، هغه دومره ته زیاتې جوړې دي چې هغه کې کال کې ته روا نخلې لمبر پرې را نشي، نو هغه هم ته زکات کې حسابولی شي. که یو سړی مطلب کور کې موټر ولري، یو موټر دی ضرورت یې چلو، 10 ګاډي داسې شته خلک یې لري، 5 لري، ضرورت یې نه وي، هغه یې دې وجې نه اخیستي کروڑ 20 کې 10 کې، یا یې سوچ دا وي یا څه بله وجه وي، دا پیسې هلته ایښې وي، آیا په ګاډو کې هم زکات شته دی؟ بالکل. که چې ته داسې یو ګاډی خو انسان ضرورت ته خپل په کسی رسي، نور ګاډي د ضرورت نه علاوه یخې دي چې هغه په کریو باندې ویر کوي یا همداسې ودرولي دي، نو هغو باندې بالکل زکات شته ده. هغه په کریې ویر کړي، نو په ګاډي کې زکات شته ده، او په کومه منافع یې رسي هغه کې زکات شته. بیا ډېر ښه. او د سونې زکات مفتي صاحب راته وایي څو تولونه شروع کېږي؟ یو سړی څومره سونه ولري بیا به هغه زکات ورکوي؟ د سونې زکات 7.5 تولې نه شروع کېږي. چا سره 7.5 توله سونه وي، نو هغه باندې زکات شته. او 7.5 توله سونه نه چا نه کم وي،
نو د امام سے په قول مطابق یو سړی د هغه سره سونا کمه ده خو لغو مال نور هم شته ور سره چې هغه 52.5 نصاب ته رسیږي نو بیا هم د سړي باندې زکات شته ده. او د سپینو زرو زکات مفتی صاحب کدا هم رته جوته کی چې د سپینو زرو زکات لکوم حد نه شروع کیږي ځنې خلک دي ځوانان دي هغه په لاس باندې ډېر سپینو زرو غوتی لري خبر هم نه دی کال په تیر شي آیا دوی هم دي کې زکات ورکوي او څومره حد پورې دو زکات موجود دي؟ بالکل یو سړی دا چې هغه چندي استعمالي هغه زنانه ده هغه نارینه ده هغه چندي استعمالي نو د سره د چندای نه علاوه نور پیسې هم شته چې هغه چندي ور سره ملاو کی د پیسو سره هغه د 52.5 تولې قیمت ته ورسیږي نو بالکل د من سړی من زکات شته ده. او که یو کس ته دکان مطلب دکان کې سامان لري آیا د دکاندار بم زکات ورکوي کنه به ورکوي؟ دکان کې مال لري دکان خو کومه ډانچه دغه من زکات نشته ده دکان کې کوم مال لا هغه چې د کوم نصاب قیمت ته رسیږي بالکل بلا زکات ورکوي. او بل یو سوال ډیر مهم دی چې مان اکثره وخت په مارکیټ کې چې کم ځای کې زېما مان ملګری تپوس کوي مفتی صاحب داس یو کسي چې هغه دکان کې مقرري گاک ورته راشي او گاک ورته چې دا شی ما ته راکوه هغه شی د سره موجود نه او دای چې دی بل چانه ورته واخلي بل چانه واخلي او هغه راوړي په د باندې خرڅ کی دی حواله سره څه ویل غواړي آیا دا جایز دي ته دا کومه ګټه چي ده؟ ماشاءالله ډیر هم سوال پوښتنه دی وکړه چونکې دا سوال اکثر معاشره کې رایج هم ده د حواله سره لګون دي تفصیل لا چې دا کوم دکاندار ته گاک راغلی ده او دکاندار سره هغه شی نشته د بل دکان نه راخلی نو د دکاندار ته پکار دی چې هغه دکاندار نه دغه شی اول ځان ته واخلي 10 روپۍ باینا ویلی نه ویر کی خو باینا دی ویر کی چې دا شی ماش ولو اول ځان ته واخلي به هغه شی چې دا په گاک ته خرڅ کی او کچې د ځان ته نه راخلی بلکې د دکاندار بل دکاندار ته ویر شي یو شی ته راواخلی او دلته کې په گاک باندې خرڅ کی به دا ټیک نه ده د نفع ټیک نه ده نو دې طریقه کار دا ده چې دا دکاندار بل دکاندار ته خپل بیان ویر کی دا شی به د دکاندار شي به خپل ملکیت ولا شی په گاک باندې خرڅ کی. ډیر واضح شو. یو ورور وای چې ما یو کس ته د 3 کالو لپاره قرض ورکړی نو زه به زکات کله ورکوم یا مطلب پیسې ورکړي دي یا دی بدل کې سونه ورکړي دا به زکات څه ټیم ورکړي مطلب دا به هر کالی ورکړي کنه ټول په یو ځای ورکړي؟ د هر کالی ورکول شي او په یو ځای ورکول شي مطلب د سینه د چې اوس یو سړی د اصل نه قرض چې دا چاته دی ور کړلو د کې د تفصیل کې دلی شي چې د سړی تا ته فوراً دیر کوي یا د سړی ته د قرض ورکړی دا چې هغه تا ته بالکل دا هم نخکر چې د سړی به ماته زکات راکړي او کرا نه کړي نو که چېرته د سړي ته د زکات ورکړی چې هغه به تا ته زکات در کوي خو یو کال لپاره یا 2 کاله لپاره نو هغې کې تا ته اختیار شته ده چې هر کله ته زکات ورکولی شي او که ته هر کله زکات نه ورکوي نو قرض کله ته وصول کړي نو 2 کلو زکات به ته ورکوي یعنی دا به مطمئنی چې مطلب دا کس ماته پیسې راکړي دا به زکات ورکواسي مطمئنی او چې دا د سکس وی چې هغه ته پوهیږي چې اماته د زکات بالکل نه راکړي د قرض ماته بالکل راکړي نه نو هغې دپاره طریقه کار دا ده چې کله دته د قرض میلاو شي بیا چې دا کنه زکات دی ورکړي او د سونی حواله سره که سونی ورکړي بیا به دا کس هر کال د سونی تپوس کوي هغه مطابق به زکات ورکړي بالکل چاته د سونا په قرضې لیول سره ورکړي ده نو هغه ته سونا استعمالي هغه خرڅ کړي ته پیسې استعمالي نو تا باندې بالکل زکات شته ده ته به هر کال خپل زکات ورکړي خا دا حضرت وی مفتی صاحب وس کدا زکات یو کس باندې واوړي د دې مستحقین به څوک دا به چاته ورکړي او چاته به نه ورکړي کدا را توازی کی زکات مستحق هر هغه غریب او ضرورتمند سړی ده چې هغه کوم تاسو ته نصاب او خیلو د سونی لیول سره 7.5 توله سونا ده او د چندۍ لیول سره 52 توله چندی ده هدي ملکیت نوي دومره قیمت پیسې ور سره نوي نو دا سړی د زکات مستحق ده. زکات مستحقین هوتار تو خدو آیا په مسجد باندې هم زکات کیږي؟ مسجد باندې زکات نه کیږي او چونکې زکات ته پر خو دا ضروری ده چې هغه به یو سړی قبض کوي
مسجد خو چون کې دا طریقه کار نه ده چې مسجد لاړ شي خپل ځان ته تنه مال قبض کی نو زکات په مسجد باندې نه کیږي همدارنګه مدرسه هم ده چې مدرسې باندې هم زکات نه کیږي خو چون کې مدرسې کې رقمو جامع زکریا دغه طلبه پاتې کیږي لره لره نه طلبه راغلي هغه مسافر وي نو چون کې د زکات په مستحقینو کې مسافر شته دي نو هغه بیا مسافر ته زکات ورکړي مدرسې ته نه مدرسې کې کوم طلبه دي هغه ته زکات ورکړي محتمم رخلی ورنه هغه غلطه قبلې بیا د طلبه کوم راشن و غیره د هغه کې استعماليږي یعنی مطلب چې په کومه مدرسه کې طلبه موجودي خوراک ساک فینه کانه دا کوي نو په هغو باندې چې دی لازمي خبره ده چې زکات دوی ته ورکړي چونکې میش هم د شعبان د ضروري خبره ده چې زکات چې دی مستحقین لکه څنګه مفتي صاحب تاسو ته وي دوستانو نو داسې پکاره چې مستحقو خلکو ته وسپارل شي یا څوک سید وي پاچا وي آیا دوی ته هم زکات ورکول کیږي نه جی بالکل سید او هاشم باندې زکات نه کیږي چونکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کوم قوم ده هغه هم هاشمی ده قریشی ده سید ده نو هغه چونکې زکات چې ده هغه غرباو دی پر ده فقراو دی پر ده مساکینو دی پر ده نو سید او هاشم باندې زکات نه کیږي مفتی صاحب بل مهمه مسله دا ده نن سبا ځوانانو سره موبایل ډیری دي اول کما وګوري ما سره هم 2 موبایل دي یا د سینور د ځوانان دي چې هغه یو موبایل په ځای 3 موبایل لري غټ موبایل وي وسره نور وغیرہ موبایلو قیمتونه بتاته آیا د موبایل په باره کې تاسو څه رائے ده موبایل کې به هم زکات ورکړي موټر سایکل چلی موټر سایکل لري دا ډبل موټر سایکل قیمت بیا ما ته خو علم نشته چې څونه قیمت بلري آیا دوی به دي کې زکات ورکړي موبایل خو چون کې نن سبا ماډرن دور ده هر سړی یو ضرورت ګرځیدل ده نو د یو کس وی چې هغه سره یو موبایل وی چې هغه د کال وغیرہ د پر استعمالي ضرورت وی نه هم خو زکات نشته ده او کله سې کسان وی چې هغه سره 2-3 موبایلونه وی چې هغه د اخلي خرڅي د خو د شو لکه سړی تجارت کوي نه هم بالکل بیا زکات شته ده ډیره مننه مفتی صاحب تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکې دوستانو دا د نن ورځې سوال او جواب د مفتی صاحب نه د زکات مسایل هم چې تاسو سوال او جواب کوم څه پوښتنه وي کوم سوال جواب وي نو کولای شئ تاسو موږ ته په کمنټ کې وایي پراتلون کې خبرونه کې به ان شاء الله مو مفتی صاحب نه دې په باره کې تاسو کو تاسو کوشش وکړئ زکات مسایل هر رنګ مسایل چې وي تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې ولیکئ موږ باغه تاسو راتلون کې عالمان نه کوی تاسو نوم به هم ذکر کو والسلام